बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय मौका सली खान होता सुबह जम यूट्यूब चैनल कैंडल एकेडमी मंगा बायोलॉजी क्लास 10 यूनिट 10 स्टार्ट करो बाकी किन जमुंगा दादे लेक्चर नंबर 7 नन्हे टॉपिक थे रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स अदे नमक मंगा रिस्पिरेटरी सिस्टम वेले नवस पदले रिस्पिरेटरी सिस्टम के द मुख्तलिफ वजूहात व बिना निजले सब मसला राशि ओ बे जम हगा रिस्पिरेटरी सिस्टम नॉर्मल फंक्शन खपल नशी कोले नो दे त मोबाइल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर چې کله هم په रिस्पिरेटरी सिस्टम کې د انسان سره ډیسرپشن راشي د سوجدنا هغه ته موبایل रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स دي هغه ډیفرنٹ دي په هیومن کې واقع کیږي لکه برونکایټس یا آسما یا دسه نمونیا او مختلف لنګ کینسر دا زموږ سره रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स دي نن به مونږ یو چې هغه ډیسکس کوو چې په دې کې څه قسمه مسله راځي او بیا دا غي سمپټمز او دا غي ټریټمنټ علاج بیا صحیح نو د ټولو ناول شروع کوو دا برونکایټس اصل کې زموږ سره چې کوم د रिस्पिरेटरी सिस्टम برونکای دا یا برانکیولز دي تاسو په دې ډایګرام کې دې شي دا پبلک کلر چې ما کوم براکړې دا ځای دې ته مونږ یو ته وایو برونکس او دې باندې ته په ځای مونږ وایو چې رائټ طرف ته لنګس ته تلې بل لیفټ لنګس ته تلې دې ته په ځای مونږ برونکای وایو او جدا جدا ته مونږ وایو برونکس نو چې کله په دې برونکس کې انفلیمیشن یا انفیکشن وشي یا دا برونکس چې دې مزید فردر لنګس ته چې انټر شي نو دې ډیوایډډ اینڈ سب ډیوایډډ د نور هم شاخونو کې تقسیم شي نو په دې رائټ چې ما دلته دا ډرا کړی دی دې ته مونږ وایو برونکیولز یا په برونکای کې یا په برانکیولز کې چې کله انفلیمیشن یا انفیکشن وشو نو دې रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ته موږ وایو برونکایټس دا مسله ودا برونکایټس د دې سمپټمز علامات پسې علامات پدای چونکه موږ مخکې ویلي چې په برونکای کې په برونکس یا په برانکیولز کې ایر هوا چې دا کم چې موږ انهیل کړه هغه لنګس ته راځي هغه اکسیجن راوړي نو په دې ځکه چې کله برونکایټس وشو په برونکای کې یا په برانکیولز کې نو باندې کې به ایر پیسج وی چې د کوم لار چې دا هوا نیرو شي تنګ شي نو هوا په پانی کې بیا کم راځي او زموږ چې کوم برونکیل ټیوبز دي په برونکیل ټیوبز کې به انفلیمیشن کیږي لکه تاسو په دې ډایګرام کې دې شي دا یو مونږه برانکیولز دا مونږ یو برانکیول ټیوب وسته دي نو دا کوم تاسو یې ډایمیټر د اوپننګ دا ډایمیټر دا هول دا ډایمیټر چې دا نارمل دی نو دا په دې ټایم کې سمسله نشته دی لا انفلیمیشن انفیکشن نه دی شوی خو په دې بل ډایګرام کې تاسو لیدئ شئ یو دا ریډ لاینینګ دی او یو دا بلو لاینینګ دی نو دا بلو لاینینګ دا ایکسترا دا بل لاینینګ دا د انفلیمیشن یا د انفیکشن د وجې نه چې دی مزید د دې دا ډایمیټر چې دی دا لږ شوی دی او دغه ځای دا تک شوی دی نو هول چې دی که تاسو دلته دې هول ته وګورئ دا هول دا اوپننګ چې دی دا لږ بند شوی دی بلاک شوی لږ نیرو شوی تنګ شوی دی نو په دې ځای کې به ایر چې دی د هغې مومنټ کم کېږي ایر به صحیح فلو نشي کولی ځکه د دې دا دننه دغه چې دی اوپننګ هغه انتهایي د هغې هغه سایز چې دی هغه ډیکریز شوی دی او دا نارمل برونکیل ټیوب دی تاسو واضح په دې ډایګرام کې لیدی شئ دا نارمل دی په دې کې څه انفلیمیشن انفیکشن نشته او چې کله انفلیمیشن یا انفیکشن په برانکی یا په برانکیول کې وشي نو د دې دا لاینینګ چې دا نور کور شي د مختلف میوکس او دا پروډکشن به وشي نو د دې دا اوپننګ چې دا بنشي نیرو شي چوډیت شي نو هوا چې دا هغه په دې کې بیا صحیح فلو نشي کولای په دې کې موږ وایو چې اریټیشن د دې د وجې بیا د دې ځینه ټوخی راځي چې دا ځای تخنیکی دا د وجې بیا ټوخی راځي بار بار انسان چې دا ټوخی کوي دا خو د سم کازز وجې څه دي نو وجې د دې مختلف دي برونکایټس د وایرس د وجې نوم انفیکټ کېدی شو د هغې د وجې نه مسله راتلی شي برونکایټس کاز کولی شي یا بیکټیریا راغله هغې زموږ دلته دا ځای انفیکټ کو برونکای یا برانکیولز د هغې د وجې نه هم برونکایټس کېدی شي یا د وایرس او د بیکټیریا سب پارټیکل راغلل د ایریټنټ په طور هغه زموږ په دغه برونکای یا په برانکیولز کې دغه ځای چې دی هغه ځای انفیکټ کو د هغې د وجې نه برونکایټس لګېدی شي ټریټمنټ علاج د دې سره کپرستا اوس دا برونکایټس د بیکټیریا د وجې نه دی چې موږ په دې کې انټي بایوټیک استعمالوو
او کدا د وایرس ته وجه نه موږ به انټي وایرل استعمالو نو دا برانکایټس و. دویم نمبر ډیس آرډر چې دی هغه ته موږ وایو امفیسیما. نو امفیسیما دا د لنګ یو سیویر یو ډیر شدت والا د پیپړو بیماری ده. په دې کې دنه په لنګس کې موږ مخکې ویلو چې الویلای کچې تیلی ایر سیکس هغه ایر سیکس کې اصل کې مثلا په ایر سیکس کې راځي. څه مسله راځي؟ په دې کې انسان له انتهایی زیات سیویر کافي یو بار ټوخی یو ډیر شدت والا ټوخی نو د دې د وجې نه په پیپړو کې دنه کم ایر سیکس الویلای چې دي هغه تیلی چې دي د هغه دیوالونه هغه ډیمیج شي هغه خراب شي. نو په دې ډایګرام کې تاسو لیدلی شئ دا هغه ایر سیکس دي هغه الویولای دي کوم چې نارمل دي. نو دا نارمل دي د دې د والز دیوالونه تاسو وګورئ دا بالکل برابر دي د څه نقصان نه دی رسېدلی. خو یو کس ته امفیسیما وشوه نو د دغه د الویلای دا والز چې دي دا والز دیوالونه دا به ډیمیج شي. تاسو په دې ډایګرام کې لیدلی شئ دلته پارټیشن دی سیپریشن دی د یو الویلای د بل الویلای په منځ کې باونډري ده څه دیوال دی د هغې د وجې نه د دوی په منځ کې هغه فرق ډفرنشیشن شته. خو چې کله یو کس ته امفیسیما وشوه نو د دې هغه دیوالونه هغه والز چې دي هغه ډیمیج شي. نو دا یو کس چې دی دته امفیسیما شوی دی دا انفیکټډ دی دته امفیسیما چې دا هغه لګېدلې ده. د دې کازز د امفیسیما چې زیات طور پر هغه انوایرمنټل پولوشن دي. په هوا کې مختلف قسمه پارټیکولیټ میټر هم شته یا نور ګند چې دی د هوا هغه کله پولوشن مختلف قسمه ایر ډسټ هغه زی په هوا کې هغه سسپنډ کېږي او هغه موږ انهیل کوو نو د دې د وجې نه موږ ته امفیسیما کېدی شي. یا نور په هوا کې مختلف پولوټنټس الرجنس مختلف د بوټو نسلي سیستمونه راځي هغه موږ انهیل کوو نو هغه موږ ته امفیسیما لګولی شي. او دویم مین کاز د دې سموکینګ دی. د سموکینګ د وجې نه یو کس ته امفیسیما چې دا هغه لګېدی شي. نو سمپټمز خو دا دی چې د انتهایی زیات علامات پر دې دی چې د به شدت والا یو ټوخی یو بس پکېږي سم به دی شینګېږي د ټوخي نه او بار به هغه ټوخی راځي او سم وړه بوله ستړی کوي. نو دا د امفیسیما علامات دي. تقریبا د دې علامات د یو بل سره لږ ډېر چې دي هغه یو شان دي د ټولو. ټریټمنټ علاج خو د دې نشته. کم د الویلای دا دیوالونه کم چې ډیمیج شول دا خو ارریورسبل دي دا خو نه واپس کېږي. خو دا ده چې نور الویلای چې دي هغه موږ د هغه د ډیمیج کېدو نه بچ کولی شو. څنګه به بچ کوو؟ د دغه انوایرمنټل پولوشن چې دی د هغې نه به ځان ساتو او که یو کس سموکینګ کوي سګرټ څکي نو هغه به هغه کوټ کوي سګرټ به پرېږدي. په دې طریقې سره به دی ځان امفیسیما نه بچ کولی شي. بل نمونیا هم زموږ سره ریسپایریټري ډسارډر دی. په دې کې د لنګس کې انفلمیشن وشي. د لنګس انفلمیشن د دې د وجې نه وشي کم په لنګس کې چې کم کچې تیلی دا ایر سیکس الویلای دي په دې کې اصل کې انفیکشن وشي یو جراثیم راشي هغه انفیکټ کړي نو په الویلای کې دننه پس نو غونډه کې پیدا شي د هغې د وجې نه نمونیا کېږي. سمپټمز علامات د دې دا دي یخوالی وي او اپر ریسپایریټري د بره د سا دا کم ریسپایریټري سیسټم دی د هغې انفیکشن وي چې د هغې علامات په مزید دی یو کس ته به بار پرنجې راځي سور تروټ مری به یې خوږېږي های فیور تبه وهي تقریبا د 104 پورې ټمپریچر به رسېدلی شي او شیکینګ چیلز په ده به یخوالی راځي د یخ نه به دی رپېږي او د دې سره به کف ټوخی به وي او په هغه ټوخي کې د بلغم چې دی خراج کې بلغم هغه به هم راځي. نو دې ډایګرام کې تاسو لیدلی شئ دا زموږ سره لنګس دي. دا په لنګس کې هغه الویلای د لنګس هغه سیلز دي الویلای دي دا الویلای نارمل دي او دا الویلای چې دي په دې کې تاسو دا ګرین لیدلی شئ دا پس فارمیشن چې دی په دې کې دا نو راک شوی دی پس راک شوی دی نو د دې د وجې نه سیل چې دی هغه انفلمیشن په هغې کې شوی او دا خپل فنکشن صحیح نشي کولی نو دې کس ته به وي نمونیا. دا درې نن دې مونږ ټاپکونه کور کړل. نور ټاپکونه چې دی بیا به نور لیکچر کې ووایو. هغه به مونږ به وایو د نمونیا چې دی د هغې ټریټمنټ. نو نیمونیا چې دا هغه که فرض کړه نیمونیا د دریو چې دي وجوهاتو د وجې نه نیمونیا یو کس ته لګېدی شي. لکه که فرض کړه دې کس ته نیمونیا د بکټیریا د لاسه وه نو دې کس ته په ټریټمنټ کې مونږ انټي بایوټیک ورکوو او که دته نیمونیا د وایرس د وجې نه شوي نو دله به مونږ انټي وایرل ایز ا ټریټمنټ ورکوو او که نیمونیا د فنګس د وجې نه شوي نو دې کس ته په ټریټمنټ کې انټي فنګل چې دی هغه به پرسکرایب کېږي دی به بیا انټي فنګل وکړي.
هغه سره به د نیمونیا کیږي. څلورم نمبر زموږ سره د آزما یا آسما کې څه کیږي؟ په دې کې کم برانکیولز او یا برانکای دا د هغې والز دیوالونو کې سویلینګ انفلمیشن پړسوب وشي. د هغې د وجې نه چې دا یو کس ته آسما یا آسما چې دا هغه لګي نو چې کله د هغه برانکای یا برانکیولز هغې کې سویلینګ انفلمیشن وشي نو هغه کې هغه ایر پیسیجوی چې دا د هوا د تلو هغه لار نیرو شي، په هغې کې بیا هوا کمه ځي. د دې کازز څه دي؟ کازز د آزما دا دي چې الرجنز هغه مختلف پارټیکلز یا هغه مختلف فیکټرز چې هغه د وجود هغه کم امیونټي دا هغه هایپر سنسټیو کوي، هغه ته موږ وایو الرجنز. نو د الرجن د وجې نه دې کس ته آزما لګېدی شي. لکه الرجنز کې زموږ سره راځي پولنز، کوم چې د بوټو نه پولن ګرینز هغه د پالینیشن لپاره ډسپرس کېږي، خورېږي په هوا کې. نو د پولن د وجې نه یو کس ته په داسې ځای کې اوسي چې هلته بوټي ډېر شی دي او هغه بوټي دي چې ډېر پولن پرې دي، نو دې کس ته چې دی آزما لګېدی شي. لکه اسلام آباد کې بهار سپرینګ سیزن کې اکثر چاپېره ډېر شی بوټي دي او هغه پولنز په زیات مقدار سره پرې دي، نو چې په هوا کې د پولنز مقدار سوه او بار بار د دې کس هغې ته بار بار واسطه راتله او پولنز هغه انهیل کول، نو داسې یو کس ته آزما لګېدو چانسز سیوا دي. یا سموک، یو کس سموکینګ کوي یا هسې څه دوړه ډېره کوي، نو دې د وجې نه هم دغه آزما لګېدی شي. کیمیکلز، مختلف کیمیکلز په هوا کې فیکټري ده، هلته یو کس کار کوي او بار بار څه کیمیکل دي هغه ولټایل دي او ګیشیس فارم کې په هوا کې خورېږي او دی هغه انهیل کوي، نو د دې د وجې نه هم آزما لګېدی شي. یا یخ موسم کې یخ هوا چې ده هغه هم زموږ برانکی یا برانکیولز کې انفلمیشن کولی شي او هغې کې ایر پیسیجوی کمېدی شي او آزما لګېدی شي. سمپټمز، علامات څه دي؟ نو آزما کوم ته چې په پښتو کې مونږ سابندي مرض وایو، دې کې ساه لنډېدا ورته مونږ وایو، دې کې ساه لنډېږي. نو د سمپټمز کې تر ټولو نه عام سمپټم د دې دا دی چې په دې کې به ساه لنډېږي، ساه چې دی هغه به د دې کس په ساه چې دی هغه لنډېږي، د ساه به یې راماتېږي. ویزینګ، کله چې دی ساه اخلي نو د ساه په اخیستو کې به د ده په سینه کې څه غرړاړه غوندې کې اواز کېږي. کفینګ، ټوخی به او چیسټ ټایټنس، د سینې باندې دباو کېچاو چې دی هغه به درته محسوسېږي. نو تاسو به دې ډایګرام کې لیدی شئ د آزما چې دا زموږ سره د برانکیول ټیوب یو سیکشن دی. نو دې سیکشن ته وګورئ، دا د برانکیول ټیوب دا سیکشن چې دی دا برانکیول ټیوب دا اوپننګ ښه پوره کولاو دی، نو په دې ځای کې دا برانکیول ټیوب مطلب نارمل دی، په دې کې ریډیوس چې دی هغه ایریا نه ده ریډیوس شوي، نو ایر پیسیجوی کولاوه ده، په دې کې به هوا برابر ځي او کس ته به څه مسله نه وي. دا یو نارمل انسان هغه برانکیول ټیوب کټ شوی هغه سیکشن دی. دې ډایګرام ته وګورئ نو په دې کې دا کوم تاسو ته رډ ښکاري هغه برانکیول ټیوب هغه دیوالونه چې دي هغه بالکل انفلمیشن پکې شوی دی او دلته دا اوپننګ دا سپین چې تاسو ته ښکاري دا د برانکیول ټیوب هغه اوپننګ دی، ایر پیسیجوی ده، نو دا ښه پوره ریډیوس شوي ده او په دې کې کم ایر چې دی هغه وستلی شي. او دا ګرین چې تاسو ته ښکاري نو دا پکې میوکس پروډکشن شوی، نو دا یو کس چې دی دا نارمل نه دی، دې کس ته څه ده؟ دته دا دا یو آزما کس یو د هغه برانکای د برانکس سیکشن موږ راواخلو، نو د هغه سیکشن دا دی. تاسو لیدلی شئ په دې کې ایر پیسیجوی د هوا د تلو لار چې د هغه وړوکې شوې ده، نو دې کس ته ساه لنډۍ چې دلته کېږي هغه هم د دې د وجې نه کېږي او د سینې دباو به بیا د دې د وجې نه محسوسېږي. ټریټمنټ، علاج، نو د دې علاج خو نشته، خو د شارټ ټرم د دې کس ته سهولت لپاره چې یاره دته تکلیف نور نه سیوا کېږي، نو چې کله دته ساه یې راماتېږي، ساه لنډۍ راځي او اثرات شروع کېږي، اکثر دی منډه ووایي یا دروند کار وکړي یا چېرته په بره باندې خېږي، نو دته ساه راماتېږي. نو د هغې دپاره بیا د سره برانکو ډایلیټرز هغه سپری غوندې کېږي، هغه په خوله کې کوي، هغې کې هغه برانکو ډایلیټرز کیمیکلز دي. هغه برانکو ډایلیټر څه کار کوي؟ د ده دا برانکای یا دا برانکیولز چې دي په هغې کې ډایلیشن کوي، هغه چې دی هغه کولاوي چې دا ایر پیسیج چې دی هغه کولاو شي او هوا چې دی هغه پکې په اسانه لاړ شي. نو برانکو ډایلیټرز د شارټ ټریټمنټ لپاره دله په دې کې ورکړی کېږي. بل طرف ته لنګ کینسر کوم چې څلورم نمبر زموږ سره د ریسپیریټري ډیزیز اخرنی او څلورم نمبر یو ډیسارډر دی، نو په دې کې دا لنګ کینسر چې دی په
men کې سیوای د وومن ځکه men چې دی هغه سموکینګ کوي لایف سټایل دوجنه یا د بار د واسطه راځي بهر ته مارکیټ ته یا د انډستری یا سره سکار کوي نو په men کې دا زیات رپورټ کیږي دین وومن دا هم یو ریسپیریټری خطرناک یو ډیس آرډر دی د دې وجوهات څه دي نو ټول نه اهم وجوه د لنګ کینسر دا ده چې زیات دا لګي دا سموکینګ دوجنه یو کا سیګریټس دی مخکې لیکچر کې موږ ویلي چې په سیګریټ کې تقریبا 4000 کیمیکلز دي او اوټ اف دغه 4000 کیمیکلز 69 کیمیکل چې دي هغه کارسینوجینیک دي مطلب کینسر کازینګ کمپاونډز دي کینسر لګي بعض کارسینوجین هم کېدای شي لکه د سموکینګ نه علاوه څه کارسینوجین یو کس انډستری کې کار کوي یا یو کس انډستری پاتې وسی او دا هغه انډستری نه نسی په هوا کې یا په واټر کې نسی کارسینوجین ریلیز کیږي بیا خاص کر په هوا کې ځکه د لنګ سره تعلق دی نو دې کس ته هم دغه انډستریل کارسینوجین د وجه نه لنګ کینسر لګیدای شي یا آیونایزینګ ریډیشن بعض شواګانې داسې دي لهرونه چې هغه آیونایز دي هایلی آیونایز دي نو د هغې د وجې نه هم د ده نه بار بار پاس کېږي د باډي نه نو ده ته هم لنګ کینسر لګېدی شي او لاست وان وایرل انفیکشن یو موږ په هوا کې څه وایرس چې دی هغه انهیل پوره کړو هغه وایرس لاړ شي لنګس ته او په لنګس کې هلته هغه موږ ته هم انفیکشن کاز کوي بیا فردر انفیکشن ډیولپ شي لنګ کینسر ته دا هم کېدی شي سمپټمز علامات دی صحیح علامات پدای چې کف وذ سپیوټم کس په ټوخی کوي او هغه ټوخي کې به بلغم چې دی هغه وایي دې کس په ساره ماتېږي او پلورل ایریا چې کوم ده د هغې چیسټ پین هغه سینې هغه تکلیف درد چې دی هغه ورته هم محسوسېږي علاج په اولني سټیجونو کې لنګ کینسر چې دی د هغې څه علامات نه وي نو په اولني سټیجونو کې دی ډیټیکټ کېږي نه او چې کله اډوانس سټیجونو ته دی لاړ شي نو په هغې اډوانس سټیجونو کې بیا د ده دا ټریټمنټ چې دی لازمي دی ځکه دا بیا فیټل د دې کس دا لنګ کینسر چې د دې نه د دې کس جان تللی شي نو دله بیا علاج کوي علاج په مختلفو طریقو سره کېږي سرجري د لنګ کم پورشن چې افیکټ شوی دی هغه افیکټډ ایریا چې ده هغه یا ریموو کېږي یا کیموتھراپي دې کس ته داسې انټي کینسر ډرګز ورکوي چې هغه دا کینسر چې دا نور سپریډ نه شي خپور نه شي او دا شته شي او یا ریډیشن تھراپي کوي کوم ته چې موږ په پښتو کې شواګانې وایو نو د ریډیشن د شواګانو په ذریعه سره د کم افیکټډ سیلونه دي کوم ځای چې کینسر سیلونه دي هغه ټارګټ کېږي او هغه ختمېږي په دې طریقې سره د علاج کېږي امید ساتم تاسو به په یونټ 10 ان شاء الله پوه شئ نن زموږ د یونټ 10 اختتام شو د دې ځای پورې که فرض که ستاسو زموږ ویډیو خوښېږي او تاسو غواړئ چې موږ په نورو چپټرو هم ویډیوز راکړو تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ په فیسبوک هم زموږ پیج دی هغه فالو کړئ په ټیک ټاک هم شته په کنډل اکیډمي 92697 باندې هلته هغه فالو کړئ او په انسټا باندې هم موجود یو په کنډل اکیډمي 926 باندې هلته هم هغه تاسو فالو کړئ امید لرم ان شاء الله تاسو په دې ټاپک پوه یئ والسلام